बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ګرانو ماشومانو یو ځل تاسو ته بیا هرکلی وایم په دې ویډیو کې. لکه څنګه په اولنی ویډیو کې ما ستاسو سره یو نیوز شیر کړی و د دې چینل په باره کې چې په دې چینل باندې چې څومره ویډیو لیکچر ریکارډ شي هغه به ټول انشاءالله پښتو کې او د هغې بنیادی مقصد څه دی. نو په هغه اولنی ویډیو کې ما ستاسو سره دې باره کې ډېر په تفصیل سره خبرې کړې دي چې هغه مقصد څه دی. په نننی ویډیو کې به موږ شروعات کوو د بایولوژي نه. لکه څنګه ستاسو په علم کې ده چې اکثر سکولونو کې د کلاس پریپ نه ونیسه تر کلاس 7 پورې چې کوم بکس ښودلی شي او که بیا زه د ساینس خبره وکړم نو هغه صرف په ریډنګ پورې محدوده ده. نو اکثر ماته چې کله ماشومان راشي نو ماته اکثر څه شکوه کوي چې سر موږ ته لیکچر مه کوه، موږ ته ریډنګ کوه، په ریډنګ باندې موږ ښه پوهېږو. نو زه ډېر افسوس وکړم هغه ماشومان چې هغوی فیوچر کې ډاکټر جوړېدل غواړي، انجینیر جوړېدل غواړي، سافټویر انجینیر، او نن سبا چې کم دور دی د ای آی نو هغه ماشوم به څنګه دې دور ته ورسېږي. اکثر زه ماشومانو ته یوه خبره کوم چې کم انډین ماشوم دی د 7 والا چې کم ماشوم وي هغه د 9-10 والا بک سټډي کوي او چې کم د 9-10 والا وي هغه دومره سټډي کوي چې هغه فرست ایئر او چې کم د سیکنډ ایئر بکس وي هغه په میټرک کې کور کوي. چې تاسو دا خو خول غواړئ چې زموږ ماشوم بیسیک کنسپټ ډیولپ شي او هغه هم داسې لکه څنګه د نور کنټري والا دي. اکثر زه به ستاسو ماشومان کمپیر کوم د انډین سره ولې چې هغه زموږ نه مطلب ډېر اوچت دي په ایجوکیشن لیول باندې. حقیقت دی چې دا به تاسو نه تسلیموئ خو چې څومره تاسو ریسرچ وکړئ څومره مطلب په ایجوکیشن فیلډ کې ریسرچ وکړئ نو د انډین والا چې کم دي هغه موږ نه ډېر زیات بره دي. نو که چېرې تاسو هم دا غواړئ چې زموږ ماشوم هغه سټیج ته ورسېږي یا هغه لیول کمپیټیشن وکړي نو انشاءالله په دې لیکچر باندې ستاسو ماشومانو دپاره ما داسې کورس ډیزاین کړی دی چې په هغه کې به سپیشلی چې کم د 7 ماشومان دي اوس چې پروموټ کېږي 8 کلاس ته یا کرنټلی چې کم 8 کې دي 9 کې دي یا 10 کې دي د بورډ دپاره پریپریشن کوي انشاءالله په کنټینیوسلی لیکچر شیر کېږي هغه هم په پښتو کې او په پښتو کې سره په اولنی ویډیو کې د دې په باره کې ما ډېر په ډیټیل او تفصیل سره خبره کړې ده او دې فایده به ستاسو سره انشاءالله ډېره وشي. نو که چېرې دا ویډیو پیرنټس ګوري او هغه خپل ماشوم کامیابېدل غواړي نو یقین وکړئ چې انشاءالله په دې لیکچر کې به ستاسو ماشومانو دپاره ډېره فایده وشي. او په دې ویډیو کې یو شارټ میسج د هغوی پیرنټس دپاره دی چې کم پیرنټس خپل بچي سکسیس کول غواړي. دا لیکچر یو ځلم نه 2 ځلم نه 3 ځلې وګورئ. دې نه بعد کې چې کم لیکچر دی او د هغې نه بعد خپل بچو ته سجیسټ کړئ. که چېرې ته غواړې چې خپل ماشوم لا یو پراپر انوایرمنټ ورکړې نو یقینا د داسې لیکچرو دپاره به ته یو ماشوم اکیډمۍ ته سیټي ایریا ته به یې لګې هغه به کم سے کم ټایم هم ضایع کېږي. زه دا نه وایم چې اکیډمۍ ته یې ما ځي زه خپله اکیډمۍ کې ټیچنګ کوم دلته یې راشي خو کم سے کم چې ته یو پراپر انوایرمنټ ورکوی شي په کور کې نو یقینا دا لیکچر نه ډېر مستفید کېدی شي او داسې لیکچر د هغوی د فیوچر دپاره مطلب یو د سکسیس ذریعه ګرځېدی شي. ما تاسو سره په سټارټ کې یو سجیشن درکو هغه ماشومان چې د کم ماشومانو پیرنټ ټیچر دي یا په میډیکل فیلډ کې دي یا په ایجوکیشن فیلډ کې دي یو ځلم نه 2 ځلم نه 3 څلور ځلې چې کم دا ویډیوز دا یا دې نه علاوه چې کم بعد کې ویډیو را روانې دي یو ځل یې وګورې او بیا هغه نه بعد خپل ماشومانو دپاره سجیسټ کړي. که چېرته کې ته غواړې ستا ماشوم تر 8 نه ونیسه تر 10 پورې بایولوژي داسې سټینډرډ جوړ کړي چې هغه ته په فیوچر کې بیا هیڅ مسله نه وي. انشاءالله دې نه بعد کې چې څومره هم لیکچر وي هغه به ته وګورې چې هغه به ټول کنسپټ بیسډ وي. کنسپټ مطلب دا دی چې انشاءالله که ستا ماشوم په 8 کلاس کې وي هغه به دومره قابل شي چې هغه د فرست ایئر بایولوژي جواب درکوی شي. او که چېرته کې ستا ماشوم 8 کلاس کې وي 9 کلاس کې وي هغه ماشوم به انشاءالله دومره قابل وي چې د فرست ایئر بایولوژي جواب به تاله درکوی شي. او که چېرته کې 10 کلاس کې وي دا زه درته په شرطن وایم چې انشاءالله هغه به ستا د سیکنډ ایئر بایولوژي کنسپټ کلیر کوی شي خو په یو شرط چې کنټینیوسلی او په کنسسټنسي سره ورک وکړي. ادروایز که دا یو لیکچر وګوري او بیا خپل ټایم په نورو شیانو کې ضایع کوي نو دا لیکچر بیا ستاسو دپاره نه دی. که چېرې ته غواړئ چې زه تر 10 پورې خپله بایولوژي داسې سټینډرډ کړم چې هغه زه کمپیټ کوم د فرست او سیکنډ ایئر سره نو دا لیکچر بیا ستاسو دپاره دی. نو نن لیکچر کې به موږ سټارټ اخلو د بایولوژي نه
خو ډیر سټوډنټ یو څو خبرې به زه ستاسو سره په دې لیکچر کې ضرور شیر کوم. یقینا دا لیکچر به لږ لینتي شي خو ان شاء الله چې فیوچر کې څومره لیکچر دي په هغه کې به ستاسو ټایم هم نه ضایع کیږي او هغه کنسپټ به درته زه ان شاء الله کلیر کوم چې په کومو کې تاسو ته مسله وي. د دې نه علاوه که چېرته کې ستا په کنسپټ کې څه مسله وه یا څه کوېسچن کول غواړې نو د کمنټ په ذریعه سره هم کوی شئ، ان شاء الله جواب به درته میلاویږي. او که چېرته کې پرسنلی میسج هم کوی شئ نو واتساپ ګروپ هم در سره په ډسکرپشن کې شیر کړم، د هغوی په ذریعه سره هم ستاسو خپل کنسپټ کلیر کوی شئ. نو نن به ان شاء الله موږ په بایولوژي باندې ډېرې بیسیک خبرې کوو چې بایولوژي وایي څه ته او د هغه برانچ څه دي. ان شاء الله آوټ اف کورس خبرې به هم دومره نه کوو چې ستاسو ته بور ولګي، خو هغه شی نه چې زما ته پته ده چې هغه ستاسو په فیوچر کې په فایده باندې راځي او ستاسو کنسپټ ډیولپ کوي هغه به زه ضرور کوم. دلته به یې در سره منشن کوم او درته وایم چې دا در سره نوټس هم کړم. یو څو خبرې د لیکچر سټارټ کولو نه مخکې در سره شیر کوم چونکې دا زما عادت دی چې کوم فرست لیکچر وي دا لږ لینتي وي خو دا خبرې ستاسو د فیوچر دپاره د زده کړې دپاره ډېرې ضروري وي. اول خو دا چې کله هم زه ستاسو سره داسې بورډ تیار بورډ وي نو کوشش دا کوي چې په سټارټ کې لیکل مه کوئ. ولې زه به دغه رنګ یو سایډ لته شم او سیمپل سکرین شاټ پې ته وبوسئ او د سکرین شاټ نه بعد بیا خپل نوټس فارم ته کنورټ کوی شئ. اول خبره خو ده. دومه خبره ده چې کله زه ډیورینګ لیکچر کې ډسکشن کوم، ډایګرام ډسکس کوم یا داسې پوینټ وي چې که چېرته کې ما دلته کې نوټس نه کړو نو کوشش دا کوئ چې بار بار یې ریپیټ کوئ هغه ویډیو او هغه پوینټ ځان سره نوټس کوئ. خو انشاءالله زه به کوشش کوم چې داسې پوینټ ما نه پاتې نه شي چې هغه په وایټ بورډ باندې وینه. او دریمه خبره چې ډیره امپورټنټ ده او دا خبره زه په خپل ایکسپیرینس بیس تاسو سره شیر کوم او د بایولوژي زده کولو دپاره ډیره زیاته ضروري ده. اول خو دا چې کله هم زه ستاسو سره لیکچر یا چپټر سټارټ کوم د هغه آوټلاین چې تا ته پته وي. آوټلاین مطلب دا چې نن سبا تاسو ته څنګه پته ده چې په پېښور بورډ کې یا پاکستان کې چې څومره بورډ دي په هغوی کې پیپر جوړېږي هغه SLO بیس جوړېږي. SLO مطلب دا دی چې د چپټر کوم دیمز دي هغه تا ته پته وي. داسې نه چې مطلب یو ټاپک دی په ذهن کې او بقایا د چپټر چې کوم هیډینګ دي هغه هم تا ته پته نه وي. نو کم سے کم چې کوم آوټلاین دي چې هغه تا ته پته وي. دوهم دا چې کله په بایولوژي کې سټارټ اخلي کوشش دا کوه چې په بایولوژي کې اکثر ځینې چپټر کې داسې وي چې په هغه کې د ساینټیسټ او د هغه ډسکوري وي نو په هغه کې میکسیمم ستا په 1 پیج باندې هغه راځي او هغه ستا فیوچر دپاره ډېر زیات امپورټنټ دي. یو خو دا چې هغه ستا په کنسپټ ډیولپ کولو کې هم هیلپ درکوي، بل دا که چېرې کې MCQs ټایپ ته سټډي کوې نو ستا دپاره په فیوچر کې بیا څه شي اساني شي. او دریمه خبره ده چې کله هم لیکچر جوړوي نو کوشش دا کوه د بورډ نه آوټلاین نه به هم تا ته پته ولګي چې دلته ما بلو استعمال کړی، بلیک دی، پھر گرین دی اور پھر ریډ دی. نو مطلب دا چې کوشش دا کوه. زه به درته خپل نوټس بیا ستاسو سره انشاءالله شیر کړي خو الریډي ما په مختلفو ځایونو کې دي خو ما تر سیکنډ ایئر لیول پورې د هر سبجیکټ 1 ټایم نه 2 ټایم نه 3 نه بلکې اپ ټو 5 to 6 ټایم ما نوټس جوړ کړي. هغه د ډیفرنٹ ریسرچ نه وتلي نوټس دي او انشاءالله په فیوچر کې هغه بکس هم ستاسو سره میلاو شي. خو صرف یو شارټ میسج ځکه در کوم چې که چېرې ته غواړې چې زه سکسیس شم په بایولوژي کې یا په نور فیلډ کې نو د هغه پراپر لیکچر جوړول ډېر امپورټنټ دي او هغه هم په ښه رایټنګ کې. یو خدای چې کله ښه رایټنګ وکړې نو هغه لوک چې کم دی هغه ستا دماغ کیپچر کوي. دا یقینا خبره ده چې کم ښه شی وي هغه زر کیپچر کېږي. نو کوشش دا کوي چې خپل نوټ بهترین جوړوي هغه به تعالی انشاءالله تر سیکنډ ایئر لیول پورې ډېر زیات امپورټنس درکړي. دا یو څو ډېرې ضروري خبرې وې. انشاءالله نور هم داسې یو څو خبرې راځي چې هغه ډیورینګ لیکچر به ستاسو سره شیر کوم لکه کله څه ټریکس وغیره جوړول وي په بایولوژي کې هغه به مې انشاءالله در سره نیکسټ لیکچر کې شیر کوم. بیا به تا ته یو شارټ لیکچر هم په دې باندې در کوم چې مطلب ټریکس څه ضروري په بایولوژي کې. یو څو خبرې وې ډېرې ضروري وې په دې وجه مطلب په دې باندې ما ټایم واړولو. اوس راځو خپل ټاپک ته. زموږ چې نن کوم ټاپک دی د ټاپک نه مخکې ما تاسو یوه خبره وکړه د چپټر آوټلاین چې درته پته وي د چپټر نیم درته پته وي نو که چېرته کې ته بکس اوچت کې او د هغه فرست چپټر وګورې نو فرست چپټر کې به یې لیکلي وي انټروډکشنز ټو بایولوژي. اینڈ ډیر سټوډنټ
په دې چپټر کې به مونږ تعارف سټډي کوو. تعارف مطلب دا دی چې په دې کې څومره برانچ دي یا سب برانچ دي د هغه تعارف په سټډي کوو. د بایولوژي لینکیج به سټډي کوو. د بایولوژي فیوچر اسپیکټ په سټډي کوو. مطلب دا دی چې په دې کې به صرف او صرف په انټروډکشن باندې خبره کوو. همدغه شی نه په فیوچر کې تر سیکنډ ایئر لیول پورې بیا چپټر وایز شي او که چېرته کې د سیکنډ ایئر نه مخکې MBBS لیول ته ځئ یا یونیورسټي لیول ته ځئ بیا په دې باندې یو سبجیکټ شي. نو مطلب دا چې په دغه لیول پورې به صرف او صرف مونږ څه کوو هغه انفارمیشن یادوو چې کوم ستا دپاره په فیوچر کې ډېر زیات امپورټنټ وي. نو چلو سٹارټ کوو مونږ د بایولوژي نه. نو سٹارټ اخلو د بایولوژي نه. خو د بایولوژي نه لاندې ما یو ورډ لیکلی دی ګریک ورډ. نو ګریک ورډ څه مطلب دی؟ په سٹارټ کې ما ستاسو سره یو خبره شیر کړه. کله چې ماشوم د پریپ نه ونه سره تر 7 پورې ساینس سټډي کوي هغه جست بک سټیټمنټ به ریډ کولو. خو مونږ به انشاءالله هر هغه پوینټ کلیر کوو چې کوم ستاسو دپاره چې مسله وي پکې. نو ګریک ورډ مطلب څه دی؟ نو ډېر سټوډنټ یوه خبره در سره نوټس کې مخکې زمانه کې چې کله د مونږ سره ساینس وو یعنی ساینس موجود وو نو هغه په ګریک او لیټن ورډ کې وو. خو د ټایم تېرېدو سره ډیولپمنټ راغی مختلف لینګویج ته کنورټ شو او نن سبا چې څومره ساینس مطلب بایولوژي کیمستري یا فزیکس دی هغه موږ سره په انګلیش کې دی. خو اکثر کله کله په چپټر کې به تاسو سره لیټن یا ګریک ورډ راځي. نو د دې مطلب دا چې مخکې زمانه کې چې کوم لاتین یا یوناني زبان و نو په دې کې موږ سره ساینس و. خو د ټایم تېرېدو سره چې شو دا کنورټ شو مختلف لینګویج ته. او یاد وساتئ اکثر داسې MCQs هم کله کله راځي. یو څو پیره ما په خپله په ټسټونو کې لیدلي چې د بایولوژي موږ سره څه ورډ دی، فزیکس څه ورډ دی، کیمسټري څه ورډ دی او دغرنګې ساینس د څه ورډ دی. نو دا هم در سره یاد وساتئ چې بایولوژي موږ سره څه ورډ دی؟ ګریک ورډ دی. او ګریک ورډ څه مطلب دی؟ دلته وګورو بایوز. بایوز کا مطلب کیا ہے؟ لائف. او د لوګوس څه مطلب دی؟ سټډي. مطلب دا چې په دا کې به مونږ د لایف سټډي کوو. نو اکثر مونږ چې کله یو پوینټ کلیر کوو هغه به د ورډز مینینګ نه او د ورډز مینینګ نه به تاسو د هغه ډیفینیشن هم راوباسئ. لکه څنګه دلته وګورئ بایوس کا مطلب کیا ہے؟ لایف. او د لوګو څه مطلب دی؟ سټډي. مطلب د سټډي آف لایف یا د سټډي آف living organism is called biology. نو که چېرته کې تاسو نه څوک تپوس وکړي چې بایولوژي څه ته وایي نو په ساده الفاظو کې د سټډي آف لایف یا د سټډي آف all living organisms چې څومره living organisms دي د هغوی ته سټډي کوي دغه ته اصل کې څه وایي؟ بایولوژي وایي. لاندې راکوشئ دلته ما یو 2 پوینټ لیکلی دي. یو دی مین برانچ او بل دی سب برانچ. اوس په مین برانچ او په سب برانچ کې فرق څه دی دا واضحه کول پکار دی او زده کول هم پکار دی. چې کوم مین برانچ دی دلته ما یو پوینټ لیکلی دی بیسډ آن ټایپ اف ارګینزمز. دا څه مطلب دی؟ یعنی دا چې کم بنیاد دی هغه په ارګینزم باندې دی. لکه زه هیومن یم په انیمل کینګډم کې راځم دغه رنګې موږ سره پلانټ دی بل سایډ مایکرو ارګینزمز دي. نو په بایولوژي کې موږ سره دا میجر فیلډ دی. اکثر تاسو به دا خبره اورېدلې چې کله یو ټیچر ډیمو ته راشي نو هغه چې کله انټروډکشن کوي هغه وایي چې ما چې کوم میجر فیلډ دی یا خو به زوالوجي وښایي یا به مایکرو بایولوژي وښایي یا به بوټني وښایي. ولې؟ چونکې دا موږ سره په بایولوژي کې میجر فیلډ دی. او دې نه علاوه چې کم سب برانچ دی دا موږ سره سپیسیفیک اسپیکټ یا په پروسس باندې دي. یعنی چې څومره پروسس زموږ په باډي کې کیږي یا هغه نه علاوه چې څومره اسپیکټ دي د هغوی په بیس باندې دي. لکه فرسټ ون چې کم زموږ سره دی هغه چیرې مارفولوژي، اناټمي، دغه رنګ هسټالوجي. خو د دې نه مخکې اول مونږ کلیر کوو چې مونږ سره چې کم ارګینزم په بیس باندې دي په دې کې د مونږ سره بوټني څه ته وایي، زوالوجي څه ته وایي یا مایکرو بایولوژي څه ته وایي. تو ډیر سټوډنټ دا به تاسو زده کوئ ډېر په شارټ الفاظو کې. ډیر سټوډنټ دا به تاسو زده کوئ ډېر په شارټ الفاظو کې. شارټ مطلب دا چې زه درته یو ورډ زه وښیم نو بیا ډیفینیشن لیکل مشکل کار نه دی. هغه زمانه تیره شوه چې مخکې به خلکو څه کول the branch of biology which deal with the study of plant the branch of biology which deal with the study of animal. नहीं, शॉर्टकट आपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है, बाकी स्टेटमेंट लिखना इतना मुश्किल काम नहीं है. तो डियर स्टूडेंट जब आपने कोई पॉइंट या कोई सेंटेंस याद कर लेना है तो इसके लिए आपने अपना कंसेप्ट डेवलप कर लेना है. मतलब कि तासु खपल कंसेप्ट पर जोड़ के और बिया लिखल दोमरा मुश्किल
نه وي. نو په بورډ نه کې موږ سره چې سټډي کېږي په دنیا کې چې څومره پلانټس دي، په دنیا کې چې څومره پلانټس دي هغه موږ سره په کم فیلډ اف بایولوژي کې سټډي کېږي، برانچ اف بایولوژي کې هم وایي څه کې بوټني کې. ویل ډن. اوکې نیکسټ چې کوم دی هغه موږ سره دی زوالوجي. او زوالوجي څه ته وایي چې څومره انیمل ارګانیزمز دي انکلود می اینڈ یو، دا موږ سره په کم فیلډ کې راځي د بایولوژي په زوالوجي کې راځي. او هغه ارګانیزمز چې هغه مایکروسکوپیک دي د مایکروسکوپ په ذریعه سره ته سټډي کوي هغه ستاسو راځي په مایکروبایولوژي. خدا نه خواسته که دا کوېسچن په بورډ کې راغی یا ستا چې کم د سکول اگزام دی نو بیا به ته دومره شارټکټ نه لیکې، ما درته طریقه وښله، دلته به کنسپټ کلیر کوي، هلته به ته پراپر ډیفینیشن لیکې. پراپر څه مطلب دی؟ د برانچ آف بایولوجی آلریडी मैंने लिखा है the branch of biology which deal with the study of plant، یعنی هغه برانچ د بایولوژي چې پاکې د چی سټډي کېږي د پلانټ. نو داسې برانچ آف بایولوژي ته چې بورډ نه بقایا د پاره هم دا ټیکنیک استعمالوي. اوس راځو چې کم د موږ سره سب برانچ دي، نو په دې کې چې کم اول دی هغه ته وایي مارفولوژي. مارفولوژي څه ته وایي؟ دې دپاره به انشاءالله په بورډ څخه شکلونه هم شیر کوم چې کم زه ستاسو سره په خوله باندې ډسکس کوم. نو مارف ورډ چې په کم ځای کې هم راشي څه راشي؟ مارف ورډ. دا به همیشه د پاره ستاسو سره نشاندهي ورکوي د فارم یا د سټرکچر خو د څه شي چې کم لیوینګ ارګانیزمز دي. مطلب زه یو لیوینګ ارګانیزم یم نو مو چې کم فارم دی او دا کم سټرکچر دی دا موږ سره د بایولوژي په کم برانچ کې سټډي کېږي. وایي زر چې کم برانچ کې سټډي کېږي مارفولوژي کې. ویل ډن. نیکسټ موږ سره څه دی اناټمي. اناټمي څه ته وایي؟ لکه څنګه ما تاسو ته وویل دا زما فارم او سټرکچر دی خو دا د موږ سره مختلف شیانو نه جوړ شوی دی. مطلب په دې کې آیز دی، هیډ دی، سکین دی، انټرنل آرګن دی. انټرنل آرګن نه مطلب دا دی مراد دا لکه زه خبره وکم د هارټ د سټامک خبره وکم د کډنی خبره وکم، کله چې یو ډاکټر د دې سټډي کوي، کله چې یو سټوډنټ د دې سټډي کوي داسې برانچ اف بایولوژي ته څه وایي؟ اناټمي وایي. څه ورته وایي؟ اناټمي. نو که چېرې ته دا خوښول غواړې چې زه یو ارګانیزم د ننه سټډي کوم نو داسې برانچ اف بایولوژي ته څه وایي؟ اناټمي. نو په ساده الفاظو کې به اوس ته څنګه ډیفاین کړې؟ شاباش ډیفاین یې که the branch of biology which deal with the study what you will study inside the human internal study. और एग्जाम्पल के लिए आपने क्या देना है? एग्जाम्पल भी वर सरा वर्क है दिलता भी एग्जाम्पल वर्क के प्लांट नुमा वर्क का दिलता भी एनिमल नुमा वर्क के ह्यूमन वर्क का द माइक्रो ऑर्गेनिज्म द बैक्टीरिया नुमा वर्क का लगारेंगे दे मॉर्फोलॉजी खबरों का द मॉर्फोलॉजी के द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल वर्का एनाटॉमी के इंटरनल چې کوم آرګن دی هارت شو کډنی شو یا غنه علاوه څومره آرګن راځي دا هغه एग्जाम्पل ورکوي شي. اوس راځو هیسټولوژي ته. هیسټولوژي څه ته وایي؟ په آسان الفاظو کې دا هیسټ ورډ استعمالیږي د ټیشوز لپاره. د څه لپاره؟ د ټیشوز لپاره. خو اوس به موږ ټیشو په څه کې سټډي کوو؟ ټیشو یقینا تاسو ته پته ده چې موږ سره کله سیل په خپله کې کمباین شي هغه ټیشوز جوړوي. چې جوړوي چې دا کنسپټ دلته کلیر کم ان شاء الله یو لیکچر کې بیا پراپر دا بیا ډیفاین سټډي کوو او دلته هم کلیر کې سیل چې کله په خپله کې کمباین شي چې شي کمباین شي او دا زموږ سره څه جوړوي؟ ټیشوز جوړوي. څه جوړوي؟ ټیشو. ګوډ. چې جوړوي؟ ټیشو. اوس چې کله ټیشوز کمباین شي دا زموږ سره جوړوي آرګن. څه جوړوي؟ آرګن. او چې کله زموږ سره آرګن کمباین شي دا بیا آرګن سیستم جوړوي. څه جوړوي؟ او مطلب آرګن او اس مطلب سیستم. او چې کله آرګن سیستم په خپله کې کمباین شي نو دا زموږ سره جوړوي ارګانیزم. څه جوړوي؟ ارګانیزم. نو دلته ما څه خبره وکړه؟ د ټیشو. خو د څه کې؟ په پلانټ کې یا په انیمل کې چې د هغوی کله سټرکچر سټډي کوي یا د څه نه جوړ شوي کمپوزیشن سټډي کوي یا څه کار کوي خو څه به سټډي کوو؟ د هغه ټیشوز. نو داسې برانچ بایولوژي چې کله د هغه پلانټ یا د انیمل کمپوزیشن سټرکچر یا فنکشن سټډي کوي with the help of with the basis on tissues نو داسې برانچ بایولوژي ته چې هیسټولوژي. نیکسټ چې دی فیزیالوژي.
فیزیولوژي مطلب دا چې د دلته کې موږ سره مطلب کم ارګن وای اې د کله ته فنکشن سټډي کوي یا په دا کې پارټس سټډي کوي نو داسې برانچ اف بایولوژي ته څه وایي داسې برانچ اف بایولوژي ته وایي فیزیولوژي فیزیولوژي ورډ استعمالیږي د فنکشن لپاره مطلب دا نیکسٹ چې کوم دی هغه ټیکسانومي په شارټ الفاظو کې ته ایکسپلین کوم فار ایگزامپل دا یو مارکر دی او دلته یو ساينټیفیک نیم ورکړه ساينټیفیک نیم مطلب ورکړه بلو مارکر د بلو مارکر د څه شو یو ساينټیفیک نیم شو کله چې ته یو لیوینګ ارګانیزمز لا ساينټیفیک نیم ورکړه لکه فار ایگزامپل د مانډیک چې کوم انګلیش نیم دی هغه فروغ او ساينټیفیک نیم یې چیرې رانا ټیګرینا نو دا رانا ټیګرینا چیرې دا ټیکسانومي دو نو کچرته کې ته دا غوړي چې لیوینګ کم ارګانیزمز دا کلاسیفیکیشن وکي نو په کلاسیفیکیشن بیس په ته پچې باندې کوي په ساينټیفیک نیم نو دا سه برانچ اف بایولوژي چې په هغه کې ساينټیفیک نیم کلاسیفیکیشن او شخصي ټیکسان نیکسٹ چې کوم دی هغه د سیل بایولوژي ډېر امپورټنت چپټر دی ان شاء الله مخکې به سټډي کوم دا سه برانچ د بایولوژي چې په هغه کې د چی سټډي کیږي د سیل سټډي کیږي نو اکثر د یو خبر ریپیټ کوم چې موږ څه څومره برانچ دي هغه ته د ورډز مینینګ نام کلیر کوی شي نو دلته وګوره موږ د سیل خبره به کوو خو د کم سیل دا یو وسوتو چې موږ سره بایولوژي کې چې کم موږ د نارمل سیل خبره کوو یا خو به د پروکریوټ سیل خبره کوو یعنی بکټیریا یا به د یوکریوټ او په یوکریوټ کې انیمل د پلانټ یا د فنجای یا سم هاو پروټیست خبره بیا موږ چې کوو په دا کې سټډي کوو خو یو وسوتو فار ایگزامپل ته موږ سیل سټډي کړی دی دا لر سپوز ته یو سیل دی په سیل کې انټرنلی موږ سره چې موجود دی نیوکلیس او په نیوکلیس نه علاوه دلته ویکیول دی لایسوسوم دی مایټوکانډریا یعنی مختلف ارګینل سټډي چې کله ته کوي په سیل کې دننه نو داسې برانچ اف بایولوژي ته سیل بایولوژي اوس د ارګینل چې دی مایټوکانډریا ویکیول لایسوسوم هم ان شاء الله مخکې په دغه چپټر کې بیا سټډي کوو نیکسٹ چې کوم د غړی پلیونټالوجي پلیونټالوجي مطلب د بایولوژي هغه برانچ دی چې په کم کې موږ د فوسیل ارګانیزم سټډي کوو مطلب دا داسې ارګانیزمز چې هغه نن سبا موږ سره موجود نه دي خو د هغه موږ ذکر کوو نو په فیوچر کې فار ایگزامپل څه ارګانیزم دی د هغه چې کوم سپیشي دی هغه ختم شو نو هغه به موږ په کم برانچ اف بایولوژي کې سټډي کوو په پلیونټالوجي کې خو یو دوسو د ام سی کیوز لپاره دوه پوینټ یو دی چې کچرته کې داسې ارګانیزمز وي چې یا انیمل وي یا د پلانټ د پورې سټډي کوو فوسیل ام سی کیوز پوینټ اف ویو سره به دا تاسو یو څه تو چې پلیو بوټنی نو بوټنی موږ په سٹارټ کې چی په استعمال کړو د پلانټ لپاره او زوالوجي چی لپاره د انیمل او داسې فوسیل چې هغه تو سره انیمل دی هغه د بیهجی په کم برانچ کې د پلیو زوالوجي او داسې پلانټ چې هغه موږ فوسیل په کې سټډي کوو هغه چې پلیو بوټنی دا کنسپټ کلیر کول ضروری دی نیکسٹ دی امینالوجي ډېر اسان دی امینالوجي په اسان الفاظو کې چې دی لږ ټایم مخکې چې کله مطلب د انډیا او پاکستان جنگ سٹارټ شو نو په دا ټایم کې که تاسو ته یاد وي چې مطلب دغه ملدار ډیفنس چې کوم سیسټم د اکټیو کو دغه اکټیو کو مطلب دا چې که چېرته کې د یو کنټري د بل د ادانه چې کم چوز دی هغه د سایډ تر وړي نو دا اتوماتیکلی چې کېږي اکټیو کېږي نو مطلب دا د انسان په بدن کې داسې یو ډیفنس سیستم شته دی داسې یو چپټر دی مخکې به سټډي کوو چې هغه ډایرکټ اکټیو کېږي چې کله تو بدن ته مایکرو ارګانیزمز انجکټ شي یعنی ننوځي نو هغه دپاره چې کم برانچ اف بایولوژي دی هغه موږ څه چې امینالوجي ادانه بعد د انټومولوجي دلته مې لکه څنګه خبره وکړه انټ د موږ د چی لپاره په انګلیش کې استعمالوو د انسیکټ لپاره او هغه کوم انسیکټ چې کوم 20 دی نو داسې برانچ اف بایولوژي چې په هغه کې ته د انسیکټ سټډي کوي نو هغه لپاره به ته کم برانچ اف بایولوژي سټډي کوي انټومولوجي او دین نیکسٹ چې کوم دی هغه د جینیټکس ډیر سټوډنټ ډیر امپورټنت چپټر دی په کلاس 10 کې تاسو ان شاء الله کلیر کیږي جینیټک یای چی دا خو و شنو باندې تاسو وسنه کنسپټ کلیر کو یو د جینز بل دی انهریټنس یا هیریډیټي دوړه یو ټرمینالوجي اوس جینز چې ته یا انهریټنس چې ته په ساده الفاظو کې ته کلیر کوم فار ایگزامپل دا ډي ان اے دو چې دو ډي ان اے ډي اکسي رایبو نیوکلیک اسید انسان په بدن کې چې څومره انفارمیشن سٹور کیږي هغه په ډي ان اے فارم کې سٹور کیږي مطلب دا چې په دا کې بوست جینس نه کلیر کوي او انهریټنس څنګه کلیر کوي یو دوسو ته دا پوینټ
چې کله ته د ډي ان اے سټډي کوې نو موږ دا یو چې دلته مطلب د موږ سره داسې شی نه ریسپانسیبل دی چې هغه تو کلر دی پوره دی تو هیر دی پوره دی تو سکین دی پوره دی یعنی تو فیوچر کې سکین کلر به څنګه وي تو هیر کلر به څنګه وي تو هایټ به څومره وي نو دغه لپاره مطلب په ډي ان اے باندې یو وړوکی پارټ موجود دی فار ایگزامپل دا ریسپانسیبل دی د آی کلر دی پوره دا هایټ دی پوره دا هیر کلر دی پوره مختلفو شیانو لپاره ریسپانسیبل وي نو هغه ته یې جینز په ساده الفاظو کې به څنګه ډیفاین کوو د پارټ یا د سیګمنټ اف ډي ان اے دا خو ډي ان اے وکنه د پارټ یا د سیګمنټ اف ډي ان اے از کالډ what جین دا هم چې کوس تقریبا د 3 بار ریپیټ شوی دی په سی ټیسټ کې نو دا چې شو موږ سره جین شو اوس انهریټنس چې دی مطلب دا چې دا کم پیرنټس دي د پیرنټ خصوصیات بچو کې ترانسفر شي یعنی کچرته کې د پیرنټس ترګشنې هغه په بچي کې ترانسفر شي هغه هیر کلر یا ایټسټرا نو چې کله د پلور یعنی د پیرنټ خصوصیات چینج شي په بچو کې نو دغه یې inheritance یا heredity next چې دی parasitology چې دی parasitology parasite study چې په چې کې به موږ د parasite study کوو او دا به ان شاء الله په environmental biology کې البته په پوره تفصیل سره چې what is parasitology او هغه برانچ biology چې په کوم کې د parasitic study کېږي هغه parasitology د دې نه بعد د pharmacology چې په کوم کې فارم ورډ وشي مطلب دا فارمیسی ورډ فارمیسی کې اکثر موږ ډرګز راخلو کنه راخلو میډیسنز راخلو کنه نو داسې برانچ د بایولوژي چې په هغه کې د ډرګ سټډي کېږي خو ډرګ چې کوم سټډي هغه به خام په هیومن باندې افیکټ په باندې کوي او کنه به کوي چې کچرته کې افیکټ په کوي نو مطلب هغه موږ سره ډرګز هم کېدای شي میډیسنز هم کېدای شي پر ډرګز او په میډیسنز کې فرق چیرې هغه ان شاء الله په فارماکولوژي نه په 10th کلاس کې تاسو کلیر کېږي last کوم دی هغه د biotechnology one of my most favorite branch of biology that is called biotechnology چلا ځکه چې نن سبا څومره ریسرچ فیلډ دی که په دنیا کې ته وګورې چېرته کې وایرس راشي یا ایون نن سبا چې کم کینسر دی د هغوی دپاره چې څوک کور کوي هغه بایوټیکنالوجسټ کوي یعنې هر هغه شی چې هغه د انسان د فایدې دپاره هیومن وکړي د لیوینګ ارګانیزمز دپاره وکړي دې ته یې بایوټیکنالوجي ډیر سټوډنټ یقینا لیکچر لږ لینتي شو خو په سټارټ کې یو څو خبره ډېره امپورټنټ وي چې هغه تاسو د فیوچر سکسس کولو دپاره ضروري دي که چېرته کې تاسو په انشاءالله عمل وکړو زه په ګارنټۍ سره یم چې څومره د کلاس 8 ماشومان دي ایون که چېرته کې دا 7 ماشومان هم ګوري یا 9 دي 10th والا دی نو د هغوی دپاره په دا کې یو څو داسې پوینټ دي چې دوی په عمل وکړي انشاءالله دوی ته به مخه بیا مسله دوی ته به په لایف کې څه مسله رونه شي څومره هم سټوډنټان چې دا ویډیو ګوري یا پیرنټس ګوري که چېرته کې تاسو په کانسپټ کې څه مسلات دي یا داسې کوېسچن کول وي نو په ډسکرپشن کې انشاءالله تاسو بالکل کمنټ کولی شو تاسو ته به انسر ملویږي واتساپ نمبر واتساپ ګروپ پې ته منشن شي د دغو لیکچرو حوالې سره امپورټنټ کم سټوډنټ چې انشاءالله مو سره کنسسټنټ شو زه په یقین سره دا ویلی شم چې هغه به په فیوچر کې په دغو شیانو کې مسله بیا رونه شي داسې سټوډنټان چې هغه خو اول غواړي په اردو کې لیکچر دا لیکچر الریډي مو په میشن MBBS چینل باندې هم شیر کړی دي هلته په اردو لینګویج کې دي یو دوهم دا چې هلته څومره هم سټډي دو هغه میکس دو میکس مطلب دا چې هلته زه MCQs باندې هم کور کوم هغه نه علاوه هلته په فرست ایئر او په سیکنډ ایئر بایولوژي باندې زه کار کوم ان علاوه څه داسې ټیسټونه چې هغه فیوچر دپاره د ټیچر دپاره د ټیچر حوالې سره دي هلته مو ډسکس کوي په دغه چینل باندې به سپیسیفیک د پښتو لیکچر انشاءالله ریکارډډ کېږي او دا نه علاوه چې څومره سټوډنټان دي که هغه 7 دي 6 دي 5 دي اپ ټو سیکنډ ایئر پورې د سکالرشپ حوالې سره پاکستان کې چې څومره ګډ سکالرشپس دي چې هغوی سټوډنټانو دپاره فیوچر سکیور کولی شي یا داسې سټوډنټان چې هغه بهر ته هم تګ کړي انشاءالله ځینې سکالرشپ داسې راځي هغه به زه تاسو سره په دا چینل باندې شیر کوم wish you best of luck انشاءالله بیا به ملویږو په نیکسټ ویډیو کې Welcome to XVA Academy. Your journey starts now. Subscribe and explore with us.